رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابی دی سیدنا ابو هريره رضی الله عنه چډیر یو جلیل القدر صحابی دی د حضور مبارکه او ډیر په کم وخت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نا ډیر څه زده کړی دي او دا حدیث امام مسلم حدیث دی، امام ترمذی حدیث دی، امام ابن ماجه حدیث دی، دا سے پسین کڑو کتابونو کې او بالکل صحیح حدیث دی، باقی کے دا ذکر دی څلور خبرې حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ابا ہریرہ فرمائی ویچ حضور مبارک او فرمائل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویچ بے شک پیغمبر علیہ السلام مبارک قالا وی فرمائل سیو فرمائل ویچ اے صحابہ کرامو زما پا امت کی تر قیامت پورے چی څوکم یو مسلمان د بل مسلمان نه د خپل وس مطابق تکلیف لری کا او ماو تا پس کیو خپل وس مطابق تکلیف ورکو چې څومره وسی دومره تکلیف ورکو نعوذ بالله خو حضور مبارک فرمایي څلور خبرې په دغه حدیث کې درته کوم یا چې کوم مسلمان د بل مسلمان نه خپل وس مطابق حضور مبارک تا فکر نه خودلای چې تو لکاو روپۍ ورکړه په لکاو روپۍ حاجت یې دی ته په 100 روپۍ ورکړه بس دا وس مطابق دی خو چې چا د شا تکلیف لري که حضور مبارک فرمایي دنیا تکلیف په بدله کې بیا په هغه سخت ورځ د قیامت باندې رب لا یزال د تکلیفونه ختم کړه دا وعده ده د الله دویم نمبر یې دا خبره وکړه دویم نمبر یې څه وکړه وی چې کوم یو انسان کوم مسلمان چې د بل مسلمان سره دا د هغه ما تحتی نرمی ور سره وکا مهلت ورکا دام یو قسم له مدد دی نرمی ور سره وکا مهلت ول ورکا خ گفتگو ور سره وکا خ په اخلاق باندې ور سره ملاو شي سختی ور سره ونکا حضور مبارک فرمایي چې ته خودل ته په دنیا کې چا سره په خندا پیشانی باندې ملاو شوي او انسان سره نرمی وکړه صحابه او تاسو ته پته ده په دغه یو نرمۍ کې به رب لا یزال دغه انسان سره په قیامت کې اسانی او نرمی وکړه او بیا یو فرمایل چې هغه څوک دریم نمبر دام یو قسم لا مدد دی دریم یو فرمایل چې کوم یو انسان زما په امت کې د بل انسان په عیب باندې په کمزوري باندې پرده رواچی خور ته پته ده چې دا کمزوري انسان دی خو چاته یادې نه بس انسان دی انسان کې کمزوري خیر دی نبی علیہ السلام فرمائی په هغه سخت قیامت پورز باندې چې کله انسان لاړ شي او دی به د عیبونو ډکی قیامت پورز باندې به رب لا یزال دغه انسان په عیبونو باندې پرده واچي او څلورم نمبر یې ډېره خوندوره خبره کړې ده او هغه دا ده چې والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه نبی علیہ السلام فرمائی چې څلورم نمبر چې ترڅو پورې زما امتی د بل انسان امتی په مدد کې لګیای د هغه مدد کا رسول الله فرمائی چې رب لا یزال د اسمان نه د هغه انسان په مدد کې ته دا مسلمان په مدد کې شا رب لا یزال چې ترڅو پورې د مسلمان په مدد کې رب لا یزال بدستا په مدد کې والله فی عون العبد رب لا یزال د بنده په مدد کې ما کان العبد فی عون اخی ترڅو پورې چې مسلمان د بل مسلمان په مدد کې دی حدیث نسبت ولګی دا رب فرمای ته د مسلمان مدد وکړه بس دا ما ته په دې باندې قبول او منظور ده چې دستا مدد ما په خپل ځان باندې لازم کا الله جل جلاله فرمای زمون او تاسو دا معاشره دغه دلدلنا دغه بیکاریونا دغه کمزوریونا دا نه روزي دا د الله جل جلاله فرمای چې څوک د بل مسلمان په مدد کې د بل مسلمان نه خپل وس مطابق تکلیف ورکو دا غي بیکاریونا دغه کمزوریونا دا نه روزي
ولې نه راوځي زما او پتا کې چې څومره پورې زما او پتا کې د ضرورتمند حاجت پوره کول شتا ما او تی نه پوره کو ما او تا په زړه کې دا راولو چې دا انسان بخپل کار کوي چاچا مدد بکو چاچا سره با معاونت کو څوک څوک با مونږ سنبالو دا یو داسې تخریب کار سوچ دی چې مسلمان لفورن لیدا سوچ ختمول پکار دی ته دا هغه انسان مدد وکړه چې څومره ته کولای شي یو کولای شي دو کولای شي د لسو کولای شي زبا یو دو کسانو مدد وکړم بیا به یو بل انسان دیو پنځو کسانو مدد وکا بیا به یو بل انسان دیو لسو کسانو مدد وکا تاسو د الله په ذات باور وکړئ چې زما او ستا په معاشره کې به ضرورتمند کس پاتې نشي بالکل مام مخ ګرځولای دی او تام مخ ګرځولای دی او بلم مخ ګرځولای دی دا ټول معاشره دا حاجتمند پاتې دا ضرورتمند پاتې دا زما او ستا او خدای پاک جل جلاله خالق کائنات دا زما او ستا مدد ته محتاج نه دی هغه ارڅ خپل بنده سره کړی شي مال حال صحت عافیت عزت خورز ارڅول اور کولی شي خو کم از کم الله جل جلاله موتام ګوري چې پتا کې څومره مسلمانی دا پتا کې څومره حاجت روايي دا ته څومره خلکو حاجت پوره کې ته څومره بل مسلمان پکار باندې راځي نو کدا ته غواړي چې رب د زما په مدد کې هغه په بدله کې په نبی علیہ السلام امت کې تبل مسلمان سره مدد کوا رب دستا په مدد کې ان شاء الله تعالی